السلام علیکم ملګرو نن ټیک ټاک څلور سیټینګونه درته وښایو. نمبر 1 سیټینګ وایي دا ده چې کله خو موږ ټیک ټاک آی ډي جوړه کړې ده چې کله مو ښه جوړه ده موږ چې څومره سرچ والی دی یو ټیک ټاک آی ډي چې دا سرچ موږ چېرته کوي. دوهم دا ده چې ټیم او ویډیو باندې موږ کمنټونه کړي دي او څومره ویډیو مو کړي دي په ټولې په یوه کلیک سره تاسو هغه ویډیو پرته کولی شئ. دریم سیټینګ یې دا ده یو چې تاسو څومره ویډیوګانې کاتې دي لایکونه مو ور دي هر هفته ټیک ټاک اپډیټ کوئ چې کومه سوشل میډیا تاسو استعمالوئ دا هر هفته اپډیټ کوئ پلی سټور نه اپډیټ کوئ. ملګرو تاسو موبایل شي خپله ټیک ټاک اوپن کړئ چې کله تاسو په موبایل شي خپله ټیک ټاک اوپن کړئ هغه نه بعده تاسو په خپله ټیک ټاک شو پروفایل ته تاسو کله پروفایل ته راشئ پروفایل باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو پروفایل باندې کلیک وکړئ دا مو ټیک ټاک آی ډي دو د ویوز کتای شي ټولو داسې وکړئ دا مو نوی ټرینډینګ شروع کړی هغه درته وښایي په بله ویډیو ښایي چې تاسو په کومه طریقه ځانونه وایرل کوئ داسې بیا وکړئ چې په تھری ډاټ باندې کلیک وکړئ چې کله ته په تھری ډاټ باندې کلیک وکړئ کې ته لیکلی دي سیټینګ اینډ پرایویسي سیټینګ اینډ پرایویسي باندې کله ته بیا کلیک وکړئ خو اولي خبره خو دا ده چې په ټیک ټاک چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ ټیک ټاک ته دا یو اپشن یې تاسو ته دیر دی فری اپ سپیس تاسو په دا باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دا باندې کلیک وکړئ مته خو دلته درې دي دا یو څه شی ولای دا لیکلي ډراپ ویډیو کله په ډراپ شي ویډیو تاسو راوي دلته هغې ولای دا باندې تاسو کلیک کوئ اولی چې کوم دی دا د سره کلیر کوي کلیر تین دی په دې باندې کلیک کوي چې کله ته په دې باندې کلیک وکړې بیا کلیر پسې ووه په د بل باندې کلیک کوه د بل ته کلیر کوه دا وایرس ختم شي چې کله دا وایرس نه ختم کړې ویډیو اپلوډ کړه چې ویډیو اپلوډ کړې تو ویډیو لازمي وایرل کېږي. ایکټیوي کنټري دا باندې کلیک وکړئ چې کله ته په دا باندې کلیک وکړې دلته میشته نور سټیپونه خروشي په هغه سټیپې شو میشته یو اول نمبر دی واچ هیسټري د بل کمنټ هیسټري د بل سرچ هیسټري د بل منچ پوسټ د څلور وړه میشته اوس رولل موږ داسې وکړي چې په د اولي و چې کوم دی په دا باندې موږ کلیک وکړي چې کله دا باندې کلیک وکړي دلته موږ نه څه غواړي دلته موږ چې کومې ویډیو لایک کړي وي که نه دلته میشته ټولې وښایي چې ویډیو تو لایک کړي دي هغه دا خو اول نمبره طریقه شوه پس د کمنټ باندې کلیک وکړه چې کله په کمنټ باندې کلیک وکړې دلته چې کومه ویډیو باندې تو کمنټونه کړي دي هغه درته وښایي تو په دغه ویډیو باندې تو کمنټ کړی دی.